بسم الله الرحمن الرحیم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سامعینو، مو تاسو کې بعض داسې ملګري دي چې هغوی په زړونو کې یو قسم ته ګبرهټ محسوسوي، یو قسم ته په زړونو کې خوف او ډور محسوسوي. محفل کې چا په مخ کې خبره نشي کولی، یو قسم ته پریشر په انسان باندې راځي او زړونو کې یو قسم ته ګبرهټ او ججک محسوسوي. نو دغه عمل نه بچاو دپاره یو بهترین عمل تاسو ته ښیي. مو تاسو کې بعض بې داسې کسان دي چې هغوی قرآن پاک تلاوت نشي کولی، قرآن پاک یې ویلی نه وي. نو دوی دپاره طریقه کار دا ده چې دغه کس به سوره رعد آیت نمبر 28 دا به یو کاغذ باندې ولیکي، دا به بیا فولډ کي او غاړې ته به واچوي. نو دغه آیت په برکت سره انشاءاللہ دغه انسان زړه کې کوم ډور او خوف ګبرهټ ته دا به الله تعالی ختم کی. او کوم کسان قرآن پاک تلاوت کوی شي، یعنی قرآن پاک ویله ده، نو هغوی د داسې وکي چې سبعی او مخام دغه آیت 313 پورې سبعی هم او مخام هم دغه آیت تلاوت کوي او دغه آیت ویلو نه بعد کې یعنی 313 پورې کله پورا کی په خپل بدن باندې د چوف کوي. نو انشاءالله یو څو ورځو کې به دغه بیماری د انسان زړه نه هغه الله تعالی ختم کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.